الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دې مخکې آیت کې دا چې وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. درې احکام پکې. اولنې حکم داو چې ان احكم بينهم بما انزل الله، دی په منځ کې فیصله په ما انزل الله کوي. د مسلم کې یو حدیث دی، هغه کې دا راغلي دي چې یو علاقه کې دوه کسانو نه غلطي شوې وه. یو سړی دی، د هغه زوی د یو سړي مزدور، عصیف ورته ویلی شي، مزدور. او بیا د ده ښځه او دغه مزدور دواړه په غلطکارۍ کې ګرفتار شوي. نو دوی خپل منځ کې روغه کړې ده، روغ ادا کړی دا چې سل چیلې ولا ورکړي د دې هلک اطلاق. بیا هغه راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ما د اهل علم نه تپوس وکړو، نو علماء راته وویل چې خبره داسې نه ده، خبره دا ده چې ستا په زوی باندې سل کوړي دي او د دې سړي په ښځه باندې رجم دی، لہذا زموږ په منځ کې د الله په کتاب فیصله وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې لأقضين بينكما بكتاب الله. او بیا ورته وایي چې ستا د دې زوی دپاره ستا بیزې چې دي نو هغه مردودة الیک، هغه تا ته واپس شي. دا داسې راضینامې شی نه دی، دا قابل صلح عمل نه دی، دې کې صلح نه کي، راضینامه پکې نه کي. نو بیزې به تا ته واپس شي او ستا په زوی باندې سل کوړي. او یو صحابي ته یې وویل چې لاړ شه او که دغه ښځې اعتراف وکړو نو فرجمها. نو دې ته نبي علیه الصلاة والسلام لأخذین بینکما بکتاب الله. نو ما انزل الله ورته ویلی کېږي او کتاب الله هم ورته ویلی کېږي، سنت ته. لکه دغلته کې دا د رجم نص راغلی دی او دا د دې سلو بیزو د دې واپسۍ دا کوم حکم دی چې دا قابل راضینامه جرم نه دی. دا خبره خو د قرآن په آیت نه وه ثابته، دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو د نبي علیه الصلاة والسلام حکم ته باقاعده ته کتاب الله ویلی شي او دې ته باقاعده ما انزل الله ویلی شي. هغه حدیث کې ورته کتاب الله ویلی شي، لأقضين بينكما بكتاب الله. بکتاب الله معنا دا ده چې بأمر الله، بحکم الله. څنګه چې آیت حکم ته ویل کی، دا آیت یو ترجمه حکم هم ده. دا چې عام خلک وایي کنه چې دا رجم چې کوم دی دا كانت آیة من القرآن، نو مطلب دا هغې دا ده چې کان حکما من القرآن، دا د قرآن مجید یو حکم خو د هغې الفاظ اوس نشته، معنا یې شته. نو یو خبره خو دا دویمه دا چې ولا تتبع اهواءهم، د دې خلکو د خواهشاتو اتباع مه کوه. نو پیغمبر علیه السلام خو د خواهشاتو اتباع نه کوي. نو ته پوهېږې چې مطلب خو موږ ته وینا ده، خو دراصل په دې کې بله جمله، بله نقطه پکې بله ده. هغه دا ده چې د دې خلکو دا دین اوس دین نه دی، هسې تا ته به ښکاره دا دین ښکاري. لکه یهودیانو سره دین نشته، عیسایانو سره دین نشته. دا دین چې کوم شی د دین په شکل کې پیش کوي، دا اهوا، دا خواهشات. او دا خبره زه ډېر وخت نه کوم او ډېر په شد مدې کوم چې د اسلام په مقابله کې چې څومره نظامونه په دنیا کې جوړ دي،
د دې بنیاد ګوره عقل نه دی د دې بنیاد اتباع هوا ده فاحشات نفس څومره چې سيزونه تاسو ګورئ بس ځان له آرام رسول ځان ته فایده رسول د دنیا محبت د خواهشات او د نفس محبت دا حقیقت کې د دې ټولو بنیاد د دې بنیاد عقل نه دی عقل خو په تور مزدور استعمال کړي عقل هو مزدور دی لکه خبر پرون چې دا ما وی چې امریکایان مزدوران دي د يهوديانو دا روسيان هم نه يهوديانو مزدوران زمونږ د عام خلکو په دماغ کې دا راځي چې د امریکایانو د اثر رسوخ په د يهوديانو اثر رسوخ په امریکا کې زیات دی نور دنیا کې بنئ د امریکای هم ډېر زیات اثر رسوخ د يهوديانو په روس کې دی د سوویت یونین په ماتېدو کې په جوړېدو کې د دنیا په دوه قطب تقسیمولو کې چې دای او بای بازو سوشلیزم او مغربي سرمایه‌دارانه نظام د ټولو کې بنیادی لاس د يهوديانو دا اوس هم تاسو ګورئ چې دا سکیږي په شام کې یو ځای بل ځای دا حقیقت کې يهوديان دا کوي دا روسيان هم يهوديان را پاره او ولته د دیغه فیصله کن قوتونه چې دی او يهوديان يهودي ذهنیت دی او ظاهره خبر ده کارل مارکس بنیادی طور او يهودي کارل مارکس او يهودي او نسلم يهودي د دې ټول نظامونو بنیاد چې دی هغه په اتباع هوا باندې دی فاحشات نفس ځکه خدای د ازادي چغي وي ازادي په کار ده د حریت چغي وي د نشوا ازادي نشوا دا حقوق چې دا ټول څه چل ول مطلب هغه فاحشات نفس نو دویمه خبره پکې دا چې ولا تتبع اهواهم دي سره اشد دین په نوم بس شي دی به د دین وای دی به وای چې دا مذهب دی دا دین دی په دې کې څه اخلاقیات دي په دې کې څه بنیادی خبر اصل شی دا نه دی اصل شی دا چې دا فاحشات تابع او واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله چته په مذاکراتو کې چته په واعظ او نصیحت کې چته په ټیبل ټاک کې چته یو بل سره په ناشته کې په بحث کې په مناظره کې په خپل خبره ته روان لري نو پیغمبر په خپل نشي راړولای ما او تاسو کله کله یو انسان په بحث کې روان شي نو هغه خبره هغه وصول من نو دشمن سره چې ته بحث کې نو مناظره کې نو دې ته وګوري چې پتا کومه خبرې مني اصله چې هغه داسې اصول ته کړی او هغه در باندې وزن ومني لکه زه دې مثال ډېر په اسانه دا ویم په یو د پاره چې ستاسو د یو بل سړي په دې کې اختلاف دی چې دا ما سره چې دا کومه سونه ده نو دا یو راته دا او کنه ده نو ته دا یو راته دا او کله ته دا راته نه ده چې بیا هغه ته وایي چې راځه لکه زما واست اختلاف دی راځه چې ویته نو هغه تل نه بودی چې په کومه طلبانه بوستل لیکي او یا دې هغه تل نه بودی چې په کومه طلبانه د شریعت لري لیکي نو بوس او شریعت چې په کومه طلب لري لیکي نو په هغه باندې یو راته سنت لري لیکي نو په ترې معنا دا چې تاسو یې وبېلو ته بیا تاسو ما ولې تا هغه ته وایي چې راځه په هغه تل نو دې معنا دا چې تاسو خبره وبېلو نو واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك دې ته سوچ کوا چې بل سره په کومه لار راغلی باز داسې خوشنما خبرې برته وکي خوشنما خبرې نو هغه به پاغه نو دا غیره پاره بیا وی اف حکم الجاهلیت یبغون هغه خوشنما خبرې چې تاسو دې کوي نو دا غي په بنیاد کې به جاهلیت دا غي بنیاد په جاهلیت پر قرآن اسلام د جاهلیت په مقابله کې پیش کړي چې یو طرف ته اسلام دی او بل طرف ته جاهلیت دی او د جاهلیت څه ته وایي عام طور باندې خلک جاهلیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه قبل زمانه د جاهلیت حالانکه هغه د جاهلیت یو داسې شکل و چې هغه ښکارېده چې دا جاهلیت دی
او د جاهلیت شکلونه داسې دي چې په ښکاره د جاهلیت نه ښکاري په ښکاره به کېدای شي هغې ته یو سپین څادر او یو ښایسته ملماکاري به یې پرې کړي او د سوني اوبه به یې ورله ورکړي خو یې به هغه جاهلیت نو جاهلیت جدید هم کېدای شي او جاهلیت قدیم هم جاهلیت څه ته نو په ساده ژبه کې په دې ځان پوهېږي چې د اسلام بنیاد چې دی هغه د الله تعالی په حاکمیت دی او د الله تعالی د حاکمیت نه علاوه چې د څه شي حاکمیت باندې ته د کوم شي بنیاد کېږي نو دا جاهلیت د کومې خبرې بنیادي نقطه چې د الله تعالی سورنټي نه وي د الله تعالی اقتدار اعلی نه وي او د الله تعالی حاکمیت اعلی نه وي بس دغه جاهلیت دا که په قدیمه زمانه کې او که په جدیده زمانه کې او که په نورو الفاظو کې ویل بیا داسې ووایه چې د کومې خبرې بنیاد او د کوم تهذیب او د کوم تمدن او د کوم نظام زندگی او د کوم طرز زندگی عقیدی او که عملی او که اخلاقی او که معاملاتی او که معیشتی او که سیاستی چې د کومې طرز زندگی بنیاد په علمي نو دا اسلام دی او د کوم طرز زندگی بنیاد چې په ژوند ګمان اټکل تخمین اندازه نو دا جاهلیت دی په جاهلیت کې خلکو د خپل ژوند د معاملاتو بنیاد په علم نه دی د علم ورسره وونه العلم چې څه ته وایي العلم اصل د دنیا څه علوم به ورسره هغې ته علم وایي خو هغه العلم نه دی العلم دې ته وایي چې هغې کې حقیقت هغه په ګمان نه وي په ګمان باندې مبني نه وي هغه په اټکل او په اندازه باندې مبني نه وي اوس هم دا خلک په ګمان د علم په مقابله کې په ګمان پسې ګرځي ولې دا ډارون چې وایي چې د انسان د ارتقا او د ایولوشن په نتیجه کې پیدا شوی دی نو دا علم دی که دا اندازه ده دا خو هسې ژوند دی هسې ګمان دی هسې اټکل دی هسې تخمین بلکې دروغ دی اوس خو دا ثابته شوې دی دا دروغ دی نو دا ډارون هم په خپله په دې خبره باندې دومره اعتماد نه لکه دا شاګردان یې پکې څومره ایمان لري او چې زه درته وایم چې په هغه وخت کې علم د ساینس هماغومره ترقي نه وکړې لکه څومره چې اوس کړې ده د ډاروین د زمانې یو فلاسفر دی یو ساینټسټ دی هغه وایي دا سل چې دی سل دا خولیا وایي دا خولیا صرف دا د لیکویډ او د اوبو یو پوکڼی نو نن ته دا منې چې دا د علم خبره ده چې دا لیکویډ یو پوکڼی ده دا سل نن خو دا خبره ثابته ده چې دا سل چې دی په دې کې دننه د انسان ډېره لویه دنیا ده او دا ته دومره خورولی شي چې د پېښور په دې ښار باندې چې ته خوره کښې نو د دې نه هم زیاتېږي او په دې کې په کروڑونو دروازې دي او په دې کې دننه د انسان سیرت او کردار او د تاریخ دی په دې کې دا ډي ان اے له څه نه را جوړ شو نو پته ولګېده چې ډي ان اے نه د سره د ډاروین د زمانې خلک خبر نه نو ته هغه خبرې ما ته زړې ونیسه ورته چې کومې زړې خبرې بالکل علم شاته کړي دي او د هغې نه بعد ډېر لوی علوم او ډېر لوی نوي نوي څیزونه را پیدا شي او ته هغه یوه خبره زه ورته چې ډاروین ویلي دي چې انسان د ایولوشن په نتیجه کې را ارتقا یې کړې ده ارتقا نو دا جاهلیت دی نو افحکم الجاهلیت یبغون آیا دی د جاهلیت فیصلې لټوي او فیصلو پسې ګرځي د هغې طلب کوي په هغې پسې د هغې اتباع کوي ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون او څوک دی ډېر زیات ښه او ښایسته د الله تعالی نه د فیصلې په لحاظ د هغې خلکو دپاره چې هغې یقین لري بل دیکھا آیت قرار ہے یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ایماندار هغه څوک چې واپس شه په تاسو کې د دین خپل نه نو په دې څه نقصان نشته خیر دی
الله تعالی مدا سے خلق را پیدا کی چې دا الله تعالی اور سره محبت یو د دې بد الله تعالی سره محبت او کمزوري وي او نرم وي په مقابله د ایماندارو کې او زور او طاقت والا وي یعنی سخت وي په مقابله د کافرانو کې د عزتن ترجمه بل ځای کې اشداء علی الكفار شو او یجاهدون فی سبیل الله الله د دین د غلبې لپاره جهاد کوي او ولا يخافون لومة لائم او د ملامتیا د ملامت کوونکو پروا نه ساتي څوک چې چاله پیغور ورکي او ملامت یې نه هغه کار پری دي لکه تعالی څوک په اسلام باندې پیغور درکې نه اسلام کار باندې پری دي نو دې مطلب دا دی دنیا پروا نه ساتي او هغه خلک به الله تعالی د دین صحیح خدمت کوي چې هغه دې پروا نه ساتي دلته د مسند احمد بن حنبل نه یو حدیث ما نقل کړی دی هغه درته وایم او امام ابن جوزی رحمه الله په خپل تفسیر زاد المسیر کې نقل کړی دی حضرت ابو ذر الغفاری رضی الله تعالی عنہ وی امرنی خلیلی صلی الله علیه وسلم بسبع زما دوست نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وو خبر حکم کړی امرنی بحب المساکین والدنو منهم ما ته نبی علیہ السلام حکم کړی چې غریبانو سره محبت ساته او هغه ته نږدې کېږه اصل د دنیا په لحاظ سره چې غریب ته نږدې کېږي نو هغه ستا په اخلاص شک نه کوي او چې مالدار سره ته نږدې کېږي نو هر مالدار خو به داسې نه وي خو ځینې پکې داسې چې هغه ته نږدې کېږي نو هغه به وایي چې دا جوړ زمانه د پیسو د وجې نه ما ته نږدې کېږي نو که ستا ورسره خالصه د الله د رضا دپاره مینه خو هغه به په زړه کې شک کوي چې یاره دا د زمانه د پیسو د وجې نه ما نه اورېږي نو مساکینو سره نږدې وامرني ان انظر الى من هو دوني او ما ته حکم کو نبی علیہ السلام چې زه هغه چاته وګورم چې هغه زمانه لاندې دي د دنیا په لحاظ وان لا انظر الى من هو فوقي او هغه چاته نه وګورم چې ما د دنیا په لحاظ سره اوچتي ځکه د دنیا په لحاظ سره لاندې نو زه شکر ادا کوم او د دنیا په لحاظ سره برته وګورم نو ناشکری به کوم نو بیا مې زړه کې ګیلې پیدا کیږي د خدای نه نو دای طریقه ده چې تاسو سره شي کم دی نو هغه چاته وګوره چې دا هغه ډیر کم تا نه وسره ډیر کم او هغه چاته وګوره چې تا نه ورته ډیر ملاو ممکن ده چې تا نه هغه ته په یو خبر له حاصل ډیر ملاو دی په بل له حال باندې تعالی بل څه الله تعالی خدای او ازمایش خو دې چې ډیر چاله له خو ازمایش وامرني ان اصل الرحم وان ادبرت او ما ته نبی علیہ السلام حکم وکړ چې زبر رشتہ په عالم خیر دی که ما سره څوک رشتہ نه پالي دې ته رشتہ پالل نه وایي چې ما نه به غم خالی راځي نو زه به هم ورځم او چې ما سره څوک غم خالي نه کوي نو زه به نه کوم دې ته خو امعا وایي لا تکونو امعا امعا مه کېږه چې که چا ښه کول نو زه به ښه کوم که چا بد کول نو به زه بد نه وقتنوا انفسكم ځان په دې عادت کا چې خلک د سره ښه کوي او خلک د سره بد کوي خو ته ښه کوه مؤمنان شان دا دایره وامرني الا اسال احدا شيئا او دایره ته حکم وکړي جانه بذاتی تور د ذات د پاره سره واړي اسلام د پاره نبی له سلام پیسې وخت دي خلکو نه کنه دې باندې د باز خلک نه پوي چې موږ چانه سره واړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورس صحابه ته ویلي چې چندې راځم کې دا ته چې وی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور هر سره وړو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی چې نن به زما کې کېږم نو هغه نیمه سره وړو چې پته ولګي دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول سره ودا الله د رسول مینا کافی ده او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د سرو زرو د سپینو زرو بوجه را ډکه کړي او دا چې ټټ لاندې را روان او حضرت حیثمه رضی الله تعالی عنہ ابو حیثمه رضی الله تعالی عنہ هغه یو کجوري لپاره وړوي پر ټول ډیری باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واچو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زر خان او بشمیره پیسې ورسو او قی پیسې د سپینو بوجه ډکه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا چې یغفر الله لك یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت او ما اضر عثمان ما يفعل بعد ذلك اليوم
ما فعل بعد ذلك اليوم. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے مخی کڑی او سرستو سپڑ او سخکارا صلی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان جی دینا پس سے گناہ کئی نا اولا خطر اولا نقصان نور دا خبری شدی نو دا نبی علیہ السلام کو وقت دی جہاد دا پارا پیسی وقت دی و ذات دا پارا ندی وقت پر زان دا پارا ندی ولا اللہ اسأل شیئا احدا شیئا وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وما النبي عليه السلام حكم كده جو حق خبر بكم خير لك ترخي ترخب خلق لك نبي خلق نجي وغير ده ترخلا خلق برانا خبشي وما النبي عليه السلام حكم جو حق خبر وخير لك ترخي وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم او دې ما ته حکم کړی دی چې الله تعالی د دین په معاملې کې وایي چې چا ملامتیا پروا نه ساتي یریږي باندې د چا ملامتیا د چا پروپاګاندا نه باندې یریږي د چا د پیغورونو نه باندې یریږي وامرني ان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله او دې راته ویل دي چې دا ډیر وایي لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله ذکر ډیر کو خیر دې ته مجاهدي مجاهد ته نو چې ذکر باندې کوي علامہ اقبال رحمه الله دا خپل رائے بوکم نو هو خپل رائے مو نزو سره اختلاف کو چاوي چې یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات دا یہ مذہب مردان حق آگاہ و خدا جو اور وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات دا د جمادات او د نباتات او د مذهب نه د پوره خبر سره نه نو دا مذهب دی چې تسبیح او مناجات وي او دا بل چې وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل نو دا مردان حق آگاہ او خدا جو چې د خدای طلب شو کوي د خدای رضا غواړي او د حق نه خبر دا دو تقابل زما خو نه دی دا تقابل دی کوي مجاهد هم دا ته وایي الله تعالی ډېر یادوي یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا مجاهد خدا ته وایي الله تعالی ډېر یادوي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون دا تسبیحات او دا ذکر دا هغه چا کار نه چې ته یې دا جهاد کوم دا بل تسبیحات او ذکر دې کوي نه چې ته صحیح معنی کې مجاهد نو تم الله تعالی رټول ډېر یاد او څو د خپل رټول ډېر یاد دی دا رټول نه مجاهد نو ان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله او دا ذکر وایي چې فانهن من كنز تحت العرش دا د هغه خزانه نه د حصہ د لا حول ولا قوه الا بالله چې هغه د عرش نه لاندې د خزانه عرش نه لاندې لا يخافون لومة لائم تفسير او ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا الله تعالی فضل دی اچاله ورکی چې الله تعالی اراده شي واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون دین بام ثابتی ها اذان ته ثابتی واذا ناديتم الى الصلاه چې کله تاسو مانځه د پاره आवाज کوئ نو اتخذوها هزوا ولعبا نو دی پاره پوری خان دی او ټوکې ته جوړوي ندا आवाज ته وي आवाज بام بهر سو کوئی د چا आवाज د ټول نه اوچتي عبد الله ابن عبد ربه رضی الله تعالی عنہ بام خوب کې لیدل او نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وی چې ته دې بلال ته وای او بلال به بیا په زور وایي ځکه چې فانه اندى صوتا منك بلال आवाज تا نه غټ دی د بلال आवाज نو بام بهر سو کوئی د چا आवाज د ټول نه اوچتي حضرت بلال بام خلق دې زمانہ کې سوال کوي مخور د جرا د چا سوال ورو چې هغه کوم یو کار دی چې دې خدای نه کې کار او پیغمبر علیه السلام په خپل نه دی کړی نو دا خلقونه سوال وکړي نه کې کار دی پیغمبر نه دی نو ما ول جواب ورکړ چې باندې پیغمبر علیه السلام نه دی ویلې خو په دې وجه نه
چې ګینه پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ویلې نو سم مساله و اسمه هغه پکې بیا وجه ویلې ده وې د دې وجه د سوال کې جواب خپل کړ اخناټای وشو وې چې پیغمبر علیه السلام څنګه باندې ویلې چې پیغمبر علیه السلام باندې ویلې نو د دې ټول دنیا دا مخلوق دا انسانان دا پیریان دا ساروی دا ونی بوټي دا ټول دې مانځل را روان وي نو ما چې به وقوبه دي هر بس کاله نبی علیه السلام پر مکه معظمه کې یو کس ته خبره وکړه مکه معظمه کې څو د نبی علیه السلام دعوت ته خبر نه نو دا څه دا کوم ځای کې چا ویلي چې نبی علیه السلام باندې ویلې ټول دنیا براغلی ابه او جماعت کې زینب بیا په جماعت کې زینب زاده لګیا څه ما دې وجه دا چې د باندې لپاره اوچت आवाज پکار او دا خبره په حدیث کې راغلې ده چې بلال دې څنګه باندې وایي چې فإنه أندى صوتا منك دا आवाज تا نه غټ او دویمه وجه خو واضحه ده هغه دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه کار خو کوي چې کوم کار بل څوک نشي کولی ابر مې ته دیني او لکم دینکم ولي دین او فی دیني په دې ټکي مې پوه کړ ډېر لوی نقطې وي خو تاسو د ټولي خبره ځان دې صحیح پوه کړی نو بیا هغه کار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل چاته حواله کو بل چا فکولې شو نو هغه بل چاته حواله کوي دا واستو بل چا په دې وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې وی چې دا خو د اوچت आवाज کار دی او بل سره کولې شي دا نه کې مقرب الله به ورک نو اتخذوها هزوا ولا عبادي په ځان پورې خندا کوي مدینه منوره کې یو په دې انصارو کې په مدینه په دې باشندگانو کې یو سره نو چې کله مؤذن باندې ابو باندې به دا لفظ وی چې اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دغه حسین په خپل کور کې ناسو او به حرق الكاذب دا دروغجن دی خدای وسوځي دروغجن دی خدای او نبی له سلام ته د مؤذن ته دروغجن وی ته دروغجن نبل په کور کې ناسو او په کور کې په کټ کې په ور لګي او تر اخره پورې خلکو ته پته ونه لګي دا ور چا ورو چې ولګي دې کې هونه دلته ماچسو نه چې تاسکار وټاوه نه لمباوه نه تاسو ډیره زیاته ګرم اخر وجه څه وجه دلته ور لګي نو دا ځکه وجه دا دعا خدای قبول کړه دا د دعا مطلب دا چې خدای دروغجن په ور وسیږي نو خدای دروغجن په ور وسیږي طریقه الكاذب او دغه طریقه په ډنمارک کې دا کسر شوی د اخبارات ډېر راغستې نو هغه زمانه کې د سعودي او اخبار راغستې او دا غینه دلته پته ولګي هغه دا چې هلته چې کوم کس و د اذان په باره کې خبرې کړې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاکې جوړې کړې وي نو پای کې یو کس داسې و چې په خپل کور کې و او کور کې به د شپې ور لګېدلې او چې حکومت تحقیقاتي کمیټه جوړه کړه دا پته وړو هغه به د دې ور وجه نه معلومه دا څنګه ولګي بظاهر خو یا د بجلی د تار نه ولګي یا بل څه شي خو یې کنه ودلته هیڅ وجه نه لګېدلې وجه نه معلومه شوی دا ور ولې بل وجه الله تعالی ته معلومه ده چې الله تعالی په ولا او مسلمان ته وجه معلومه ده چې الله تعالی په ولا نو دا بانګ او دا اذان چې ده دا د ډېر د احترام شی دی د دې وجه نه دا عام خلک زموږ پر خلکو کې دا ډېره غټه غلطي ده او زه په ډېرو پوهه خلکو کې دا غلطي ګڼم اوس دا غلطي ډېره زیاته عام شو جمعات کې به بام کېږي سو خاموش کېږي نه هر سړی خپلې خبرې کوي ته به ته دا خبره د بام ډېره زیاته اهمي د پوهه خلکو موږ دا ګورو اړو د سره د بام پروا نه ساتو د بام احترام دا دی چې دې ته خاموش پاتې شي نن سبا دا کوم شی چې د خلکو لپاره قابل احترام دی هغه لپاره خاموشي ده خو د عام عقل عام خبره ده ترانه چې ویل کېږي ته یو ځای کې ودرېږه او ترانه ویل کېږي په هغه ځای کې ته خبرې کوه خلک وایي دا ترانه بې ادبي کوي نو دا اذان د اسلام ترانه ده دا د اسلام ترانه ده دا په ټوله دنیا کې داسې یو سکند نشته چې په دې کې اذان نه ویل کېږي تاسو ګورئ دا اذان د کوم ځای نه شروع شي مشرق بعید د ملکونو نه اذان شروع شي او چې دلته ماسپښین کېږي نو هلته بیا مازدیګر شوی او ماسپښین شوی
نو داسې بیا د مغرب ته روان دي چې مغرب ته آخر ته رسېدلی نه یې ولته بیا د ماسپښین او د مازدیګر اذان شروع شو نو پر څلېرویشتو ګڼټو کې داسې یو لمحه نشته چې په هغې کې په دې ځمکه کې د اشهد ان لا اله الا الله او د اشهد ان محمد رسول الله اواز نه اوچتېږي دا د اسلام ډېر لوی نښه ده ما د یو انګرېز نه تپوس کړی و هسې د عیسی علیه السلام په باره کې خبرې به راتلو ځای له به راتلو نو ګپ شپ به هم لګو نو کله به رښتیا خبرې به کولې پکې چې هغه به پکې خفه کېده داسې نه بیا به یې ویل یاره بد دا پرېږده دا خبرې نو ما ته وایي چې آخرنی پیغمبر څوک دی چې عیسی علیه السلام دی نو ما یې په دې کائناتو کې په دې ځمکې اسمانونو کې داسې څه نښه شته داسې د ځمکې په دې سر داسې څه نښه شته د عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ او د هغې د آخري نبوت پیغمبر خو زه منم په دې ځمکې په دې سر یې داسې څه نښه شته نو ما ته یې وویل د محمد صلی الله علیه وسلم نښه شته څه ما یې که د غوږونه کلاوي د ټوله دنیا کې ګرځوم په یو ځای کې به اشهد ان محمد رسول الله خامخا وایي دا خبره خو ټیک ده ما چې دا ټیک ده نو دا بله ټیک ده د پیغمبر علیه السلام اخرنی پیغمبر او که ته وایې چې عیسی علیه السلام اخرنی پیغمبر دی نو په کار ده چې داسې یو نښه وی چې د قیامته پورې هغه چا دباولی نه شوی هغه چا دباولی نه شوی د هغې چا انکار نه شوی کولی څوک غواړي او که نه غواړي خو د اشهد ان محمد رسول الله آواز به وي دا آواز به وي دا به ویلی کېږي او محمد نوم صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې د ټولو نه لوی نوم او زیات نوم چې ایښودی کېږي نو هغه د محمد نوم صلی الله علیه وسلم دا مطلب شو بل آیت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وترى كثيرا منهم او تبعين دير پدې يهوديان واهل کتابو کې يسارعون في الاسم چې یو بل نه مخکې کېږي او جلدبازي به کوي جلدي به منډه به وایي د ګناه په کارونو کې والعدوان او د زیاتي په کارونو کې واکلهم السحت او د دې د خوراک په باره کې د حرام او سحت د دریو کارونو کې به یو بل سره مقابله کوي پس کومو کارونو کې ګناه ظلم او حرام خوري دا څنګه ګوره يهوديان دا درې واړه خبرې پای کې بالکل پټا د ثابت ګناه د ټول نه وی ګناه خدا دې چې قتل د مسلمان ورته ثواب ښکاري د مسلمان ځمکه سازشونه کول د مسلمانانو په وسایلو قبضه کول عدوان هم دغه زیاتی ته وایي زیاتې هم دغه ته وایي که دنیا وسایلو باندې قبضه لګوه منصوبې جوړوه سحت حرام ته وایي خو د حرام نه پکې یو جمله یو لفظ یاد هغه دا ده چې هغه حرام چې د هغې هغه حراموالی په ډاګ وي هغه حراموالی څه ښکاره دویمه معنا دا ده چې سحت فیسحتکم بعذاب اسحاق دې ته وایي چې د یو سړي بیخ او بنیاد او اصل ختم کړي استیصال څه ته وایي استیصال معنا دا ده چې د هغه اصل ختم کړه د هغه جرړ یې راویستي یو شی د هغه جرړ وي نو زه د هغه جرړ نه به بیا وشي خو چې ته د هغه جرړ نه وباسې نو بیا نه کېږي بنیاد یې ختم سحت دې ته وایي چې هغه د یو څیز جرړ یې ختموي د څه شي جرړ یې ختموي نو دوه معنی علماو بیان کړي دي یو معنی دا بیان کړی ده چې سحت هغې مال خوراک ته وایي چې د سړي نیکۍ بربادوي داسې حرام خوري چې د سړي نیکۍ بربادوي او هغه کوم حرام دي چې ته خوري چې نیکۍ بربادوي نو هغه دا چې تا ته پته دي چې حرام دي او بیا هم ښه په غړېدلو سترګې خوري بیا خو ستا نیکۍ بربادوي د نیکۍ خو ستا نیکۍ خو نه قبلوي او دویم دا چې سحت معنا دا ده چې استیصال کوي
یعنی هغه مال چې د بل نه ته په جبر او په چل ورکې والي د یو بل سړي مال خپل جب ته راولي خپل ملکیت کې راولي خو په کومه طریقه راولي یا په طریقه د جبر راولي ظلم وکړي زور پې وکړي زبردستي پې وکړي مټ ولته وکړي او یا دا چې د هغه له دوکه ورکړي چل ول سره وکړي توت ته وخېږي سترګې پې پټې کړي نو دغې ته وایي سحت د دې وجې نه دا سحت د دې حرام نه بعد په طور تاکید خو ذکر کېږي ځکه چې هر حرام سحت دی لیکن هر سحت حرام دی نو سحت لفظ چې تا یو ځل وایي نو هغې پسې وروسته حرام نه ویلی کېږي عرب داسې نه وایي چې سحت حرام بلکې داسې وایي چې حرام سحت حرام سحت ځکه چې بلې حرام کې هغه معنا نشته چې کومه په سحت کې ده نو دا کار دا یهودیان کوي واکلهم السحت او لبئس ما كانوا يعملون دا ډېر بد کار کوي خو بیا ورته یو بله خبره وکړه چې ځان عوام خو بد کارونه کوي نو دا علما څه کوي دا ځان ته بزرګان وایي او دا ځان ته زبرګان وایي او ځان ته الله والا وایي او ځان ته لوی لوی علما وایي احبار دا لوی لوی نمونه ځان له ایښودي ربانی نن سبا هم دا یهودیان ځان ته ربي وایي ربي قرآن هم دا لفظ استعمال کړی وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وش النبي علماء وتخبر علماء ربي ورباني القرآن ورتوجه لولا ينهاهم الربانيون دا جزان رباني وي ځان ته خدا پرست وي ځان ته الله والا وي نو دا ولې نه منې کوي پکار دا چې دې دا نهي عن المنکر کولې لولا ينهاهم الربانيون والاحبار دا ځان ته خدا پرست وي دا ځان ته الله والا وي چې موږ دې د دنیا سره غرض نشته چې دنیا سره د غرض نشته نو ته د ګناه ولې نه منې کوي او چې نه منې کوي نو دې معنا دا دی ته ورسره شریکي نو ته بیا رباني نه ته بیا خدا پرست نه ته الله والا نه الله والا دې دوړو کې لږ فرق الله والا او الله والا دوړو کې لږ فرق د شنه ولې نه منې کوي عن قولهم الاسم د دې ګناه د خبرونه واكلهم السحت او د دې ناروا او د خوراک لبئس ما كانوا يصنعون دا ډېر بد کار کوي اوس دلته ګوره ورته دا ربانیون او دا احبار ولې نه منې کوي او چې نه منې کوي نو لبئس ما كانوا يصنعون دا ډېر بد کار کوي ګوره لبئس ما كانوا يفعلون ونوي لبئس ما كانوا يصنعون فيفعلون ويصنعون کې څه فرق دی دواړه معنا کا موږ سره په پښتو کې موږ دا وایو بد کوي پښتو کو ته جبه نه دا کنه په دې معنا باندې د عربی ټول خبرې بدا ډېر خبرې بدا د موږ ورنه چې بدا متخوبه ده خو په دې کې گنجائش کم ورنه شته د څومره گنجائش په عربی ژبه کې مثلا خلکو ته مثالونه وایم مثلا ګوره په عربی ژبه کې بشمیر الفاظ دي نو موږ وایو وإياي فاتقون زمانه ويريږي پتو تقوا معنا یاره بیا وإياي فرهبون زمانه ويريږي انت رهبت لرد بیا مو ويريږي مرشد ډرو فلا تخافوهم وخافوني دین ما یریږي معنا ويريږي الته ګوره تقوا رهبت خوف فلا تخشوهم واخشوني دین ما یریږي معنا ويريږي خشیه یخشا ځان له لفظ دی رهبه یرهبو ځان له لفظ دی وقا یقی ځان له لفظ دی خاف یخاف ځان له لفظ دی لا توجل وبشروه بإسحاق وبشرناه بالغ لا توجل ما يريد لا توجل ما يريد قرآن لا وجل يجل خشية رهبة خوف تقوى وجل ندام بيشمير الفاظ دي او دا ارزه ما يريد پتہ ولګي دا خبره دا څنګه ده خبره مونږ څنګه ده چې نه ما ترجمه ته علماء غلطي کوي ما زمو پر پښتو کې
نو لبئس ما كانوا يفعلون دا ډېر بد کار کوي لبئس ما كانوا يعملون ډېر بد کار کوي لبئس ما كانوا يصنعون ډېر بد کار کوي نو بس کوي مو درو بل ټکی نشته حالانکه د يفعلون او د يصنعون او د يعملون په منځ کې غټ فرق دی يعملون عمل ته وایي عمل د زړه عمل ته وایي د جوارح عمل ته وایي د سترګو ته وایي يفعلون فعل ته وایي هغه د جوارح او د عمل ته وایي يصنعون هغه عمل ته وایي چې دا هغه ارادتن شوی يكسبون عمل ته وایي موږ سره شنور ورته يعملون يفعلون يصنعون يكسبون موږ ترجمه کوي بد کوي هغه ټول په موږ فرق دی نو يصنعون معنا دا چې خپ پلانینګ کوي خپ منصوبې کوي د یو مقصد د پاره کوي دته سوچ کړي دي چې دا څه بکوم او دا څه بنکوم او چې دا نکوم نه دی کې دا مطلب دی او چې دا کوم نه دی کې دا مطلب دی او يكسبون معنا دا چې دا کار کوي چې پاره کې دله برای راست ګټه راځي څه فائدہ ول راځي او يعملون او اعمال کوي چې هغه د سره تعلق ساتي کله د زړه سره کله د خلی سره کله د جوارح سره او يفعلون هغه کار کوي چې د جوارح سره تعلق ساتي کله به په اراده کوي کله به بے اراده کوي دلته چې الله تعالی د يعملون يفعلون او يكسبون په ځای باندې يصنعون وي نو دې معنا دا چې دا يهوديان چې دي د دې او دغه بدعملو خلکو په منځ کې یو پټه معاهده ده چې خیر دې تاسو کوي موږ بغاړه نه کوو او بیا په کیسه زمونږ دی لبئس ما كانوا يصنعون دا دې چې دا نهي عن المنکر نه کوي او دا خلک یې آزاد پرېښي دي او دا آزاد پرېښودل شو کنه جابر حمیدي او زه ته پېښور یونیورسټۍ ته راغلی ډېره مخکینۍ خبره ما هلته انفل کوم نو ما دا استاد یو ځل وایي چې ورله مایله کلاس استاد پروفیسور صاحب کلاس وایي چې تاسو یو سړی راغلی هغه تقریر وکړه ته مو چې دا ورله یو سړی سم ریپورټ لري ضربه لګیا دی ضربه چې په ډېره تیزه نو خبره ډېره وکړه دا دوه معنا او دوه خبرې تقریر روان نو دوه خبرې په اساس کې وکړي دا د افغانستان مجاهدین په هغه ورځ په خپل منځ کې جګړه کولې موږ غوړو ډېرې کړې منډه تر ډېرې واله هون پرې نه پرې خو چې نه کوله څه اوس نو دا غینا نو دوه خبرې وکړي یو خبره دا وکړه وای چې ما دې مولیانو ته ویلو په افغانستان کې جنگ مکه وې د روسیانو خلاف نو څنګه چلې اوس مزه وکړه کنه دا خپل باندې جنگيږي فورا په څه بل خبره وکړه وی چې د اقامت دین د پاره او د اسلامي نظام د غلبې د پاره او د خلافت د پاره علم ضروری نه دی یو بزنسمن هغه د مسلمانانو خلیفہ کې دی او دلیل دا دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بزنسمن او عالم خنو نظر په پاسه ما وته چې صاحب پیژنم نه چې شوکي خدا دوه خبرې چې دی وکړي نو دا دوه خبرې په شفاکو دینه پښپا سیمینار او کانفرنس وما یې نه دی پرې د مخکې دا دوه خبرې په شفاکو دینه پښپا مخکې نورې خبرې کوي ما دلته په موږ چلیز د کې نه دلته په تا خیال د جاهلان چې جاهلان نشته چې خلک په خبرو کوي ما تاسو دا خبره وکړه چې ما دې مولیانو ته ویل چې جنگ مکوي تا دا تاسو کوم چې روسیانو ته ویل چې جنگ مکوي که صرف مولیانو ته ویل چې مکوي او کله روسیانو ته ویل چې کوي او مولیانو ته ویل چې نه کوي نو بیا خپل جواب نو حاکمون ما دې خدا مطلب شو کړه چې تا مولیانو ته ویل چې مکوي او هغه ته یا نه ویل چې مکوي یا دې وته ویل چې کوي نو تا پته ولګي ته چا مرګره چې دوه کسان یو بل سره په جګړه او تا یو ته ویل چې مکوي او بل ته نه ویل چې مکوي خو دې مطلب دا دی وته راځي بیا نو ته ویل چې دا خبره چې ته ویل چې دا جهاد نتیجه ده ما وته جهاد مکوي دا د جهاد نتیجه ده چې یو بل سره اوس لګیا دي نماز درته یو مثال وایم ما په دې پوي ما زه چې می منځل روانو ما او د کور خلکو راته وی چې مزه منځله باران شوه دی خټې دي را پرې به وځي جامې به دسخاشي ګندن علی کې بلا پرې وځي نو ما وته چې جمعې موږ په کور کې نه کیږي
ما څه چې یو د جمعې مانځل زم او پیښه دا ده چې زه روان شوم مانځله نو بې احتیاطي مې وکړه خیال مې ونه کړ درځم نالۍ ته پرېوتم چې نالۍ ته پرېوتم نو د دې خبرې دا د دې نه څه ثابته شوه د جمعې مانځله تلل ناروا دي دا د جمعې د مانځله تلو ګناه وه د دې نه دا ثابته شوه جمعې مانځله تلل غلط کار و د دې نه دا ثابته شوه جمعې مانځله تلل خو پکار و خو احتیاط پکار و ما احتیاط ونه کړو نو دا راپرېوتل د بې احتیاطۍ نتیجه وه دا د جمعې د مانځه د تلو د غلطۍ نتیجه وه د جمعې مانځله تلل غلط بیا جواب ما جهاد خو ټیکو په خپل ځای خو دا په خپل منځ کې اختلافات ټیک نه وو او مولانا مودودي ورته ویلي چې اتفاق پیدا کړي نو چې اتفاق نه ونه پیدا نتیجه ما دا دویمه خبره چې تا وکړه چې ته د خلیفه لپاره بزنسمین شرط دی علم شرط نه مې دا چا ویل نو تفسیر ابن جریر اوسه او دو تفسیرونه نمونه ما وتی چې صاحبه اصول بحث تحقیق وایا هغه ته په انګریزي باندې اصطلاح کې وی چې ریسرچ میتھډالوجي وایا چې بحث څه ته وایو حواله ورکول څه ته ریفرنس او حواله څه ته حواله مطلب څه دی دا خبره چا لیکلې ده تفسیرونه نمونه ما اته ما ډېر نمونه ډېر نمونه تاسو دا خبره چا ده خدا حدیث په وخت ما ته ذهن کې نو حال کې رسول بیا ذهن دراغه چې بخاری کې دا روایت ده چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ابو بکر صدیق څنګه خلیفہ منتخب شو چې وکانه ابو بکر عالمنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ټول امت کې د ټول نبی عالم ټول امت کې د ټول نبی عالم ابو بکر صدیق رضی الله ته علم ستوي دا په تنه په کې ته دین نه خبر چې ابو بکر صدیق عالم او پته ولګی دا چې ته بیا په دې باسنه په سمه ته په دې ځان په علم ستوي نما وته دا او بیا مې بس یو مذهب په لړ کې مراره مې چې ورګه دې خپوي نما وته دا راته وایا چې دا بزنسمن موږ خلیفہ کو دا دا خلیفہ چې شینده بس کوي بیا په اسلام کار کوي کنه مې اسلام کار خو نه کوي او بزنسمن وي بیا وې ځدخي دا وخت مې وته مې اوس ورګه اوس برابرو ما ښا مونږ به ډېر متجدد جهاد وکړو کلونه بعد به بیا یو سړی بزنسمن خلیفہ کو په کرسۍ به کېنو هغه به بیا الف با ته آسان نه ورځي هغه به ضربه یضربو نه ورځي نو بیا به یو استاد راولي او عالم هغه سره به چوکي او دې خلیفہ صاحب ته وایي چې وایه خلیفہ صاحب ضربه یضربو او دې به کله خطا کي او کله به غلطي کوي دا هغه ورته چوکه دې سر راچي نو خلیفہ صاحب په شرک علاقه نه ضربه یضربو نو بس لکان پورې وخاندل نو ستې لکان او ټول چې کړې وي بس موږ د خبره نه نو خبره په ماس کې پات نو بیا غشته سیکرټری پاسې دو ودا جاوید غامیدی ما خدای خو په ورونی کې وایي بیا خبره بیا به په خوري نو ستې ته نه راځي او لکان ما درته شو دې دا موږ وګورو موږ ته پته نو ما یو وی نه مې مده بس پرې دې شي بیا به نور خبره نه نور چې پړې کې شو هغه ونه وي نو دا خبره مې تاسو پوری وی لبئس ما كانوا يصنعون صنع دې ته وایي چې سړی یو پلان یو منصوبه په یو منصوبه یو کار وایي ما دې مولیانو ته وایي چې مه کوئ نو دا یو منصوبه وره او روسیانو ته وایي چې کوئ دویمه خبره په دې ځای کې هغه دا ذهن کې کېنوه چې دا آیت هم راواله قرآن کې امر بالمعروف هم دی او نهی عن المنکر هم قرآن دا دواړه فریضې ګرځي چې امر بالمعروف هم کوي او نهي عن المنکر هم کوي او چې کوم ځای کې قرآن امر بالمعروف ویل دی نو هلته ورسره نهي عن المنکر ویل دی خو داسې ځایونه ډېر دي چې په هغې کې نهي عن المنکر ویل دی او امر بالمعروف نه دی لکه یو ځای دا په دې کې امر بالمعروف نشته نو دا کوم خلک چې دا وایي چې امر بالمعروف چې وکړي نو نهي عن المنکر پکې په خپله راغله نو دا خبره دروغ دا جلټه دروغ ده 100% او که به امر بالمعروف په ضمن کې نهي عن المنکر وې نو بیا به یوازې داسې آیات نه وی راغلی چې په هغې کې نهي عن المنکر راغلی وی او امر بالمعروف به پکې نه وی راغلی دا مثال نه ذکر کړي او هغه ځای کې چې دواړه یو ځای راغلي دي هلته به بیا دویم ځل نه ذکر کوو امر بالمعروف به ویلی نهي عن المنکر به یې ویلی خو د هغې ځایونو سره به څه کوي او دلیل په داسې وي چې امر بالمعروف دې ته وایي چې رڼا راشي نو تیارې په خپله لاړه شي ما چې تیاره لاړه شي په خپله نو رڼا په خپله لاړه شي نو دا ګټه په ګټه ماتېږي ته دا وایې زه به دا پوهېږم
رڼا وشوه نو تیارې په خپله راغله ما چې تیاره راغله نو رڼا په خپله راغله بیا خو دا الټه شو خو دې باندې خبره کوو عقل نه پیش کړو د قرآن په مقابله کې چې تا عقل پیش کړو نو ما ستا د عقل په مقابله کې عقل پیش کړو خو خبره دا ده چې قرآن نهی عن المنکر وایي په ډېرو ځایونو کې لکه ده لولا ينهاهم الربانيون بل لیکن وایي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه التم نهي عن المنكر سورة هود کی آیت فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين ألتم أنجينا الذين ينهون عن السوء سورة أعراف آية واتلو عليهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم أو آخر تسوي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون بل ويقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله شو آيات من التدبير حافظ القرآن هنا ما تقول بالقرآن كلهم نور بس يقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله النهي بقراءة غلدا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاشعين فلما عتوا عما نهوا عنه وهم ينهون عنه وينهون عنه بخير بلا معنى دا دمر بشميره زينو کې دا نهي عن المنکر رالا هذه معناه دا ځان مستقل خبره ده او دا نهي عن المنکر خو باقاعده د جهاد هم د یو قسم دی نهي بس بجبه باندې او نهي په لاس باندې نو دا جهاد خو دا یو قسم دی نو دا د څه شی دی دا به ذمي دی نو دا ذمي امور نه دي نو نهي عن المنکر ځان او په دې وجه باندې په دې باندې قران به په دې لعنت راغلی لولا ينهاهم الربانيون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة. إن شاء الله في السباشي وآخر